ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فمخکې رکوع کې صداقت د قرآن کریم بیان شو، اوس په دې رکوع کې هم صداقت د قرآن کریم ذکر کی. الله پاک فرمایي موږ دا قرآن نازل کړی دی د نصیحت دپاره، لیکن دا کافران چې دا قرآن اوري د قرآن د نازلېدو سره د دوی نفرت او د قرآن نه تښتېدل ډېر شي. بیا الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مشرکانو سره د مناظرې دپاره حکم کوي چې دوی ته ووایه که د الله سره خدایان وي نو پکار دی چې دوی د الله جل شانه سره مقابله وکړي، لیکن د الله پاک سره شریکان هیڅوک نشته. الله پاک د شریکانو نه پاک دی. تمام مخلوقات د الله پاک دپاره تسبیح بیانوي. اگر چې تاسو بندگان د تسبیحات په مخلوق په تسبیحات باندې نه کېږي. دا په دنیا کې چې څه دي دا ټول د الله صفتونه بیانوي، خو انسانانو ته الله فرمایي تاسو پرې نه پوهېږئ. لکه دا مارغان دي دا هم تسبیح وایي، دا چرګې دي، دا زناور دي، دا میږیان دي، دا څومره مخلوقات دا ټول الله صفتونه بیانوي، خو موږ پرې نه پوهېږو. او بیا الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې دا مشرکان کافران ته چې کله قرآن کریم تلاوت کې نو دا کافران ایمان نه راوړي، الله فرمایي موږ د دې په زړونو باندې پردې اچولي دي، په غوږونو باندې مو پردې اچولي دي. او دوی کله چې ته یوازې د خپل وحدانیت د الله پاک خبره کې د رب العالمین خبره کې نو دوی تښتي. په دغه وخت کې دوی ستا خبره نه اوري، په قرآن کې د الله د یووالي خبره دوی نه برداشت کوي. او بیا الله پاک فرمایي چې دې کومې خبرې ته ستا غوږ دي او کومې خبرې ته نږ دي او د څه مقصد دپاره په هغې ټولو مونږ کوي. بیا چې کله صحابه کرام د دې نبی علیه السلام خبرې او نصیحت اوري نو دا مشرکان کافران نبی علیه السلام یادوي، وایي تاسو د دې جادوګر خبرې منئ، د باندې خو جادو شوي دي، تاسو د پسې روان. الله فرمایي چې دا ډېر کمزوري خلک دي، دی داسې کمزوري مثالونه ستا دپاره بیانوي. او بیا دی د مرګ د آخرت او د مرګ نه بعد د زندګۍ نه انکار کوي. الله پاک فرمایي دی ته ووایي چې تاسو د هر قسم څیز نه پیدا وئ، الله پاک ستاسو په دوباره ژوندي کولو باندې قادر وي. اگر که تاسو اوس د خاورې پیدا وئ، که د کاڼي پیدا وئ، که د اوسپنې نه پیدا وئ، یا د دې نه ګران څیز نه پیدا وئ، الله پاک ستاسو پیدا کولو باندې قادر دی دوباره. نو الله جل شانه فرمایي ولقد صرفنا في هذا القرآن فتاقي سر بیان کړی دی په دې قرآن کې ليذكروا د پاره دی چې د نصیحت حاصل کی من بیان کړی دی په دې قرآن کې مثالنا وعدی او وعیدات د پاره د نصیحت وما يزيدهم الا نفورا نزیاتی د دې کافرانو د پاره دا قرآن مگر د دې نفرت او تختیدل. قلت فرمای لو كان معه آلهة کچر الله سره شریکان وي کما یقولون لك څنګه چې دی وي اذن په دا وخت کې لبتغوا الى ذي العرش سبيلا خامخاب دی لټوري الله پاک طرف تخاوند عرش ته لار لیکن نشته شریکان سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا. پاک دی الله پاک اوچت دا اصل چې دا مشرکان د الله لپاره بیانوي تسبح له السماوات السبع والارض تسبیح بیان د الله پاک د پاره اسمان نظم کې من فينا مخلوقات دي په ازمکه کې او من شي نشته دي چې الا يسبح بحمد مکه تسبیح بیان د الله په صفات باندې ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تاسو نه پیږي دا غي په تسبیح باندې انه كان حليما غفور بشک الله پاک بار بخون کی ذات و اذا قرات القران حتى القران کریم تلاوت کی جاننا بینک و بین الذين مغضوب ما بین سوق ما بین کسار کلا یمنون بالاخره چې ایمان لري په اخرت باندې حجاب مسوره پردا مستورا پټکړې شوی وجعلنا على قلوب مكنه يفقهوه ام ګرځو د دې پزنو باندې
اکنتن پردی ان یفقهو دا چې دی پوینش په خبره باندې پیادان مقرب په وګوند دی باندې پردی دی دروندواله و اذا ذکرت ربک فی القران وعدو ورکړه ذکر کې په لب قران کې आवाज ولو علی ادبار نفور دی وګور یا راز کوون کې په خپل شاګانو سره نفرت کوون کې نحنو علم بما يستمعون به من قبل باس چې دی تغول دی یستمعون الیک چې دی تا تغول دی ويدم نجو کر چې خپل منځ کې مشورې کوي دی یقول ظالمون کر چې وی ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تصابدن کمګه د سړی چې پاغه باندې جادو شوی ونظر کې فضرب لك الامثال تو ګور څنګه بیان دي ساده پار مثال فضل بل استيون سبيل دي گمراه دي دین لطاقت دلاره وقالوا دي اذا كنا عظام ورفاتنا اگر چې منګل شو او منګ ډوکو ریزا اينا لمبعوثون خلقا جديدا آیا بیا مقام پور د ټول شو په پیدائش نوې سره قل تو فرمای کونو حجارت او حدیدا تاسو شی کانی یا اوسپنی او خلقا یا داس مخلوق مما داسن اکبر فی صدورکم چې تاسو په زونه کې ډیر مضبوط دي پس یقولون بیابم دی وی من یعیدنا سبب بیان پیدا کوي قل تو فرمای الذي فطركم اول مره اغزاد چې ول ظلم تاسو پیدا کړی فسينغزون الیک رؤسهم فزرد چدیبا وزوی تا تخپل سرونه ويقولون متى اديب تعجب پتور باندې چې دا حال وسنګ وی قل تو فرمایا عسى ان يكون قريبا نزدید چشی داسي يوم یاد کا ورت يدعوكم چې دی برا بلی فتستجيبون بحمدي دیبا جواب کی د الله پاک په صفات سره يوم یاد کا ورز يدعوكم چې تاسو برا بلی الله پاک ان د الله پاک فرشتہ فتستجيبون بحمدي تاسو جواب ورکي الله پاک تداغه په صفت تظنون تاسو خیال کې الا بسم الله قليلا چې تاسو جنري تیر کړي په دنیا کې مگر ډیر کم وقل لعبادي يقول التي هي احسن په مخکې رکوع کې تردید د شرک بیان شو او دا غي سره الله پاک د وحدانیت دلایل بیان شو اوس په دې رکوع کې د مشرکانو نتیجه او د الله پاک د توحید دلایل هغه دلایل نقلیه ذکر کی الله جل شانه فرمایي پیغمبر علیہ السلام دی بندگان تو وای کله چې تاسو په زړه کې شیطان وسوسه اچي نو پکار دا چې دی په دا وخت کې الله پاک نه پناه او وړي ذکر دی دا شیطان دشمن دی او دا الله پاک کمال علم دی دا غخدا کتا سبحان دی رحم کی د توبې توفیق درکې ایمان توفیق درکې او که عذاب درکې په حالت د کفر او د ګناهونو کې مړ کېږي دا الله قدرت دی چاته الله د توبې توفیق ورکې ایمان وروړي نو د سزا نه بچي او چاته الله پاک توفیق ورنکې ایمان وروړي نو دوی د سزا مستحق شي د عذاب مستحقین شي او بیا الله پاک خپل کمال علم ذکر کوي چې په تمام هغه مخلوقاتو کې چې اسمانونو کې دي پزمکو کې دي په دې ټول باندې زکوي او بیا الله پاک فرمایي بعض پیغمبرانو ته مون په بعض باندې فضیلت ورکړي دي او داوود علیہ السلام تمن کتاب زبور ورکړي امام بغوی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ذکر کړي چې داوود علیہ السلام ته الله پاک کوم کتاب زبور ورکړو په دې زبور کې یو نیم سل سورتونو او دا ټول زبور کتاب د الله په حمد او په ثنا او په دعاګانو باندې مشتمل و په دې زبور کې احکامات نو حمد ثنا او دعاګانې دا پکې دا الله پاک داوود علیہ السلام ته کتاب ورکړ
او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د مشرکان او ته استاد دا کوم خدایان دي د هیڅ مالکان دي بل دا بعض کافران د دې فرشتو عبادت کوي نو دوی ته وایي چې تاسو د چا عبادت کوئ هغه په خپل د الله نه یریږي او تاسو د الله نه یریږي شرک کوئ او بیا الله پاک خپل دستور ذکر کوي چې دا کم کافران دا موږ هلاکو د قیامت نه وړاندې لکه په دنیا کې یا ولا په آخرت کې عذاب ورکړو نو د دې لپاره مخکې دا لیکل شوي چې دا کافران به داسې اعمال کوي او د هغې د وجې نه په دې باندې دا سزا راځي بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي چې ستا نه وړاندې موږ ډېر پیغمبران لیکلي وو صالح علیہ السلام ته اوخه ورکړې وه هغې ته معجزه دا ورکړې وه لیکن دې قوم بیا هم تکذیب وکړو نو دا معجزات چې موږ لیږو دا موږ د قوم د عبرت دپاره او د نصیحت او د یرې دپاره بل تا ته چې موږ د معراج سفر درکړو نو په معراج سفر باندې موږ د خلکو ته امتحان ورکړو چې دا امتحان کی لکه مکی والا خلق په دې امتحان دي ساده معراج په سفر باندې پیښ شو نو دې کې بعض ایمان وروړو مسلمانان شو او بعض داسې شو چې هغه مسلمانان نشو نو دا امتحان شو هغه باندې د الله پاک د طرف نه د عذاب فیصله شوی نو الله جل شانو فرمایي قل تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام وقل او تو فرمایي لعبادي زما بندگانو ته یقولو چې دوی وای التي يحسن خبر چا غخیوي ان الشیطان لم ينزع بينكم بشك شیطان وسوسه کی پما بین استاسو کې ان الشیطان لك کان انسان عدو مبینا بشک شیطان دې انسان د پاره کار دشمن ربكم علم بكم رب استاسو خپید ان یشاء يرحمكم قوالي الله پاک پتا سو باندې برحم کی د توفیق بدر کی او ان یشاء يعذبكم یا الله پاک قوالي تاسو عذاب در کی وما ارسلناك عليهم وكيلا تمن لګل په دې باندې وکیلا ذمہدار چې ته مجبور کې دی په توبه باندې وربك عالم بمن في السماوات والارض رب استاخ پیری په مخلوقات کې دی پاس مانو کې پزمکه کې ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقتقيسا فزيرت وکړو بعض پیغمبرانو ته په بعض باندې واتینا داوود زبور مونږ ورکړو داوود عليه السلام ته کتاب زبور ولذو الذين زعمتم من دونه تو فرمایا خدایان چې تاسو په خیال کې چې دا زمو خدایان دي سوا د الله فلا يملكون نبي مالکان ندي کشف الضر عنكم ولا تحويلا دلل کولو د عذاب او د تکلیف تاسو نه د اړولو بل طرف ته اولئک الذين ذا کسان يدعون چې دی عبادت کوي يبتغون الى ربهم الوسيله دي لطيخ بلت طرف ته ذریعہ د نزدېکت ايم اقرب چې کوم یو د دوی نه ډېر نزدې دی ورجو رحمت او دی امید سید الله پاک د رحمت نو دا مشرکان کافران چې کوم خدایانو عبادت کوي دا فرشتي د خپل لپتا ذریعہ د نزدېکت لټوي او يخافون عذاب دی ریږي د الله پاک د عذاب نه ان عذاب ربك كان محذورا بشك عذاب دربستا چې دا يرک دا داسې دی چې دین يرک ولې شي وان من شيء وان من قريه الا نحن مهلكوها او نشتهي سو كل مگر من داغي هلاكون کی قبل يوم القيامه وړاندې د ورځ د قیامت په دنیا کې او معذب هو عذابا شديد ام غصاب ورکو دیتا عذاب سخت کان ذلك في الكتاب مستور ذلك لشودي په کتاب کې لوح محفوظ کې وما منعنا ان نرسل بالآيات ومن يمن من کړي چې مقولې معجزات الا ان كذب اول مگر دا چې تکذیب کړي په دې باندې په خوانو خلکو واتینا ثمود الناقه مبصره مغرقو سمودیان ته اوخه مبصره بطور عبرت او نصيحت کارا فظلموا بیا پس دی ظلم کو پدی اوخه باندې وما نرسل بالآيات الا تخويف او من لګو معجزات مگر د پاره دی د بندگانو ويقولنا لك ان ربك حاط بالناس كواچم کو تا ته بشک استار به خاطر کی په خلق باندې
وما جعلنا الرؤيا التي ومن ذكرذول يغخو برينا كتممتا تخود ريد ميراج دشب إلا فتنة للناس مغبت امتحان دي خلق دا پارا چه دشبی پلگی سکی لاری بیت اللہ تو بیت اللہ نا بیت المقدس تو بیت المقدس ناس مانون طرف تا والشجرة الملعونة في القرآن وغؤنا جفاغيبا لعنت كريشوه دي پا قرآن کریم کی د زقوم اونا د جهنم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا امون يرو دي لرا پا يرول سرا نزمون دا يرول نزياتي د دوی د پارا مگر طغيانا سرکشی كبيرا لويا ويدخلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس پمخ کی رکوع کی د شیطان دشمنی بیان شو اس په دې رکوع کی د شیطان د دشمنی یو واقعا ذکر کی آدم علیہ السلام واقعا الله پاک ذکر کی مختصرا شیطان چې کله الله پاک ذلیل کړ دی شیطان وی تاما ته پدی سړي دی سړی تر په ما باندې فضیلت راکو نو که تا زرست کوم زبخا مخا د دې بندا د دې آدم علیہ السلام بچی تا بز گمراه کو الله پاک وته ځم ساچ چان تابعداري کې جهنم کې به سرماګری او په کومه طریقې سره چې خلق ته شریکي ملګری کې ځان سره که په خپل आवाज باندې لکه غانو بجانو باندې او یا په پیاده شیطانانو باندې یا په سورلې باندې په سورو شیطانانو باندې څه طریقې سره چې دې شریکي شریک کړه خدا دې چې زمانه کانو بندگانو باندې استا وسنه راشي او بیا الله پاک د خپل یووالي دلیل ذکر کوي چې ستاسو رب هغه ذات دی چې په دریابونو کې ستاسو ډکې د تجارت د سامان کشته چلے او بیا د دې بني آدم یعنی انسان او بیا خصوصا د کافر حالت بیانې چې کله د تکلیف ورسیږي دی الله ته چغوي او چې کله الله تکلیف دې لري کې بیا چغي الله تنوي بلکې خپل بوتان ته بیا د مشرکان او کافرانو د مکیت الله پاک تنبیه ورکړي چې ولې تاسو په امن باندې چې الله د باندې عذاب راولي د اوچی یا د لمدي یا د هوا او بیا د بنی آدم د دې فضیلت الله پاک ذکر کوي چې په تمام مخلوقات باندې من دی بنی آدم ته فضیلت ورکړي نو فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او یاد کا وخت چې موږ وی فرشتو ته چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا پس دې سجده وکړ الا ابلیس مگر ابلیس نکړه قال أسجد لمن خلقت طينا ابلیس یا سجده کما چاته چې تا پیدا کړی د خټینا قال شیطان وی ارایتک ما خبر راک هذا الذي كرمت علي تا وند چې فضیلت تر کړی دا ته ما باندې لینا خرتنی کچرتا زرستک ملا یوم القیامت قیامت رزتا لحتنکن ذریته جب خامخا گمراه کن د بچی الا قليلا مگر نیکان کم بران پاتې کیږي قال ذهب فمن تبعك منهم الله پاک تو فرمایي تلار سے چاچ استا تابعدارو کو پدې انسانانو کې پین جهنم جزاءکم جزاء موفورا پس یقینا ساز بدلا پورا دا واستفزز من استطعت منهم بصوتك او تخو یوا پچا چې طاقت جو پدې بنی آدمانو کې بصوتك په خپل आवाज باندې بیا تفاصیل کی دا غانې بجانې دا د شیطان आवाज د خلق په گمراه کوي واجرب عليهم بخيلك وتراكا پدې بندګانو باندې خپل سوار شیطانات ورجلک او پیاده شیطانات وشارکم فی الاموال والاولاد او ته دې سره شریک شرط دی په مالونو کې چې د خپل طرف نه حلالوي حراموي والاولاد او په بچو کې چې
چې په زنا باندې بچی وروړي د شیطان سره شرکت کې بچی دي وعدهم او وعده وکړه دوی سره چې د مرګ نه بعد ژوندۍ نشته و ما یعدهم الشیطان الا غرورا او نه د وعده د دوی سره شیطان الا غرورا مگر دوکړه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بشک بند زمان بندگان زما چې دي ستانشت پاغیبان سقز غلبا وکفا بربک وکیلا کافی دستارب کارساز ربکم الذی یزجی لکم الفلک استاس رب اغزاد تی چروانی استاس دپاره کشتے فی البحر پا دریاب کی لتبتغو من فضلی دپاره دی چتا سولتو فضل دا اللہ پاک کی نظام ترزق حاصل کی چی دا اللہ فضل انہو کان بکم رحیما بے شک اللہ پاک پتا سبان دی مہربان دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور کل چورسی گی تازتا تکلیف پا دریاب کی یر دغر کی دو ذل من تدعون الا اياه لذي غائب شي تاسنا خدایان چې تاسو د الله نه علاوه عبادت کوي فلما نجاكم الا يوم غرد يوم الله پاک تاسو نه غایبېږي فلما نجاكم الى البر عرستم کړه چې تاسو الله پاک نجات درکې تاسو بیا راځو کې کفر تلار شي وکانه الانسان کفور د انسان ناشکر د الله د نعمتونو اف امنتم ان يخسف بكم جانب البر ايتاس امن کی چتا سبخ کی اللہ پاک پر جانب د اوچکی او يرسل عليكم حاسبا یا رولی پتا سبان دی حاسبا تیز باران یا د کانو باران ثم لا تجدوا لكم وكيلا بیا بتا سنو امید خپل ځان د پارس ذمہ دار او کارساز اما من تم تاسو امن باندې اي يعيدكم في تارة اخرى چې الله پاک تاسو واپس کی پدې دریاب کې بیا فيرسل عليكم قاصفا من الريح او الله پاک راولي کې پتا سو باندې تیز هوا ناموافقه فيغرقكم بما كفرتم پس الله پاک غر کې تاسو پس سبب د کفر تاسو ثم لا تجدوا لكم علينا بتبيعا بیا تاسو نو مې زمون د پاره علینا پا منگ باندی بھی پدے باندی طبیعاً سک مطالبی والا ثم لا تجدو لکم علینا بھی گیتا سنو میں تقبل زان دا پارا علینا زمن پا خلاف بھی پدے تکلیف باندی طبیعاً سک مددگار او ملگری چستا سو مدد کیو زمن میں انتقام واخلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ او پتاقی سنو عزت ترکڑو بنی آدم تا فعلم سرا فخبر سرا او پیجنګلو د حق سرا وحملنا في البر والبحر او موجت کړو دوی لره په چباندې پسارو والبحر په دریابونو کې په کشتو کې ورزقناهم من الطيبات هم دې تر رزق ورکړو پاک وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا هم فضیلت ورکړو دي ته په ډېر باندې مدا اچانه خلقنا چم پیدا کړو تفضیلا په فضیلت ورکولو سره یعنی په ډېرو مخلوقات باندې مونږ دې ته فضیلت ورکړې یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت داري چې په مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات آدم علیه السلام ذکر شو اس پدی رکوع کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل د قران کریم نزول ذکر کی اللہ جل شانہ فرمائی چې کله د قیامت ورځ شي هر انسان به د خپل عمل نامې سره رابللی شي او هر انسان ته خپل عمل نامه ملو شي چاته چې عمل نامه د خلاص ملو شو دا کسان با خپل عمل نامه لولي کوم انسان چې په دنیا کې د ایمان او د قرآن او د دین نړوندو په آخرت کې بدید الله پاک د رحمت نړوندوي
بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک فرمائی چې دا مشرکان کافران تا خطا کول غواړي لیکن کتا سر زمون امداد نه وي نو ته به د دین نه خطا کړی وي تمون ثابت قدم او ساتل او کته خطا شوی مونږ به تعالی سزا د چند تر کړی و د دنیا هم او د ملک هم او بیا د دې کافرانو ستا سر دشمنی دار چې دوی ډیر زیات کوشش پتا باندې کوي قریب و چې دوی تر خپل ځمکې د مکې مکرمه نه په زور باندې وستوي لیکن دغه وخت بستانه شاته دي نو پاتې شوی دی باندې موږ عذاب ورسته ځکه زمون طریقه زمون دستور دادی کله چې یو قوم د پیغمبر سره داسې حال وکړي هغه له موږ بیا فورا سزا ورکړو نو فرمایي یوم یادک اورد ندعو چې من برابلو کلن اناس بامام هر یو جماعت د انسانانو د خپل عمل نامې سره فمنو تی کتابو بیمینی چاته چې ورکړو شو عمل نامه په خلاص کې کولای کدا کسان چې یقرؤون کتابم دی ولل خپل عمل نامې ولا یظلمون فتیل پدی باندې وس قسم ظلم نشي کولی د زری برابر ظلم په پدی باندې نشي کولی ومن کان فی هذه اعمار سره سوچ هغه په دنیا کې لوند حقنا فهو فی الاخرته اما پس دې په آخرت کې لوند وی د الله پاک د رحمت نه د نجات نه وادل سبیل دی بګمراوی د لارې سره وان کادو لیفتنونک عن الذی وحینا الیک او قریب واچ دي ته اړولوي لیفتنونک تی اړولوي عن الذي داغ سنوحينا إليك جمعتا تداغي وحيكو لتفتري علينا غير دبارا جتو تلف من بعد سوا داغي وحينا وإذا نو پدا وقت لاتخذوك خليلا دي بتا سر دوستانا کڑیو ولولا ثبتناك کچر نوی تو دا خبره چې تم مضبوط کړی پاک باندې لقد كنت تركنوا إليهم شيئا قليلا فتاقی سر قریبا چې تمایل شوی دی ته لګوندي اذن پدا وکیلا دقنا کجو پر حیات او جو پر ممات من بخا مخاسکو تاسو د چن عذاب د دنیا د چن د مرګ ثم لا تجد لك علينا نصير بیا بتانه د خپل ځان د پاره زمون د عذاب مبارکي څوک مددگار وان كادوا ليستفزونك من الارض او قریب واچ دي تخویولې وي وستلې وي د دې ځمکې نه ليخرجوک منها د پاره دي چې دي وباستا وإذا نو پدا وقت لا يلبثون خلافك الا قليلا دی وخنو تیر کړستان آباد من بالا کړو مگر کم کسان سنت من قد ارسلنا طریقه زمون اغدا چې مونږ لګلې دي قد ارسلنا قبلك من رسلنا فتاقی سره مونږ لګلې واستانه وړاندې پیغمبران نو زمون طریقه مغدا ولا تجدل سنتنا تحویلا تبنومي زمون طریقې د پار اوړېدل اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي په مخکې رکوع کې د الله رب العالمین انعام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ثابت قدمی بیان شو اوس په دې رکوع کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خپل انعامات مدینه منوره ته داخلي دل او د الله رب العالمین امداد ذکر کی یا په مخکې رکوع کې صداقت د قران بیان شو په دې رکوع کې هم صداقت د قران کریم ذکر کی الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پنځه منځونه فریضه ورکړي چې دا منځونه قائم کړي یو د سحر منځ دی او
سلور منزون دا نور دی لدلوک الشمس الى غسق الليل نمراد ماسپخین مازیگر ماخام ماسوتن منزی او قرآن الفجر نمراد دا سحر منزی سحر منستا قرآن الفجر ذکر اویل شو چه پدے کے پنسبت دا نور منزنو دا قرآن کریم تلاوت زیاد کیگی او بیا اللہ پاک فرمائی دی سحر مانزتا فرشتی حاضری دا فرشتو ڈیوٹی دو ٹیمہ دا سحر نمازگر پورے مازگر نہ سحر پورے کمی فرشتی چه مازیگر راشی آغا سحر زی او کمی چه سحر راشی مازیگر زی سحر فرشتی راشی سحر جمع کی شرکت کی دی جمع کی شرکت تو کی شپی والا فرشتی شرکت تو کی دوار ازای فرشتی دازان سلام النامه کیولی چه دا بنده پمانزه بانده ولارو او بیا چې کړه د مازیګر ټیم شي سحر والا فرشتي مازیګر مانځي کې وي شپې والا فرشتي مازیګر مانځه تراشي نو مازیګر مانځه کې سحر فرشتي شرکت کې راغی نه بعد بیا لاړ شي او بیا الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د تهجد د مانځه کول ترغیب ورکړي چې دا ستاده لپاره زیاتی موزي نفل د ستاده لپاره اس پدیزے کی نافلتن لک علماء دو ترجمه کی یو ترجمه دا کی چې په امتیانو باندې دا فرض نه صرف پتا باندې فرض دی او دیمه ترجمه دا کی چې د امتیانو د پاره د ګناهونو د معافی سبب د خستاسو ګناهونه شتنه دا ستاسو لپاره اضافي دي او بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا دا مقام محمود شفاعت کبرا وعدہ کی قیامت پر ورځ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی دا خپل امت دا پار اول بد اللہ پاک نے درخواست کہ اللہ صاحب کتاب شروع کو داغین بعد بد خپل امت سفارش کی بل نبی بدا شفاعت کبرا نشی کولی چې دا عام ټول انسانانو اغا حساب کتاب اللہ پاک شروع کی او داغین بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک دعا خی چتا دعا او آیا یا اللہ مدینی منوری تم داخل کا پا امن باندھ د مکه مکرمه می اوباسا امن باندې دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وختله د آیت چونکه مدنی دی د نبی علیہ السلام د هجرت نه وړاندې نازل دا هجرت نه بعد نازل شوی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمل چې حق دا غالب دی او باطل هغه مغلوب شو بیا د قران کریم صداقت ذکر کوي چې قران دا موږ نازل کړی دی کې شفا ده د مؤمنانو رحمت دی بل د مشرکان او کافرانو هغه تمیت بیا ذکر کوي چې کله په نعمت وي نو په دې وخت الله نه یادي او چې کله په تکلیف وي نو بیا الله یادي نو فرمائی اقیم الصلاة لدلوک الشمس تقایم کا منز پا وقت خطر دنور کی چنور اخیجین منز قایم کا چماس پخین دی الى غسق اللیلی ترد تیاری دش پی پوری نماز پخین مازیگر ماخام ماس وطن منزنو کا وقرآن الفجر او اغا منز سحرمک ان قرآن الفجر کان مشهودا یقنا منز سحر چی دیتا حضر کل شید فرشتو
فمن الليل او ببازي صدشبي کی فتعجد بي تتعجد کپد قرآن باندې نافلة لك سار پار زیاتی دی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قریب د چلب کی تا تبستار مقام محمود وقل تو فرمای رب ادخلني مدخل صدق اے رب ما داخل ک پداخل ولو صدق رشتہ وسرا واخرجني مخرج صدق او ما اباسا فوسلو رشتہ وسرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او تو ګرځو زما د پار د خپل جانبنا سلطانا دلیل نصيرا مددگار یا غلبا مضبوطا غلبا د مدد وقلت فرمای جاء الحق راغ حق وزاق الباطل ختم شو الباطل ان الباطل كان زهوقا بشك باطل چې دا ختمي دن کړي ونظر من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين او منګ نازلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قران کریم چې دا شفاء او رحمت دي د مؤمنانو لپاره ولا يزيد الظالمين الا خسارا ونزياتي دا قران د ظالمانو لپاره مگر تاوان چغي په ایمان نرول انکار کوي واذا انعمنا على الانسان کله چې موږ انعام کو په انسان باندې اردون ادي اراز کی ون ام جانب دی وړي په خپل ډډ سره واذا مسو الشر كان يوسر کله چې راشي په باندې تکلیف ندي شي نا امیدا قلت فرمای کل يعمل هر انسان عمل کوي على شاکلتی پخپل طریقه باندې فربکم اعلم بمن وعد سبیل پستارب خپې دی پاغه چا باندې چې غزيات هدایت باندې پلارا ويسالونك عن الروح مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت دلیل صداقت د قران بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل صداقت د قران ذکر کیږي دا آیاتنا دی کافرانو تا مشرکان د مکی او پیرا يهوديانو تراغل چې موږ ته سوالات اوخای چې موږ د دې پیغمبر علی السلام نه وکړو چې موږ ته د دې پیغمبر رښتیاوالي معلوم شي ای ورته درې سوالات خودل یو سوال یو خود تاسو د پیغمبر نه تاسو کې چې دا روح څه شي یو دیم تاسو کې چې اصحاب کهف څوک او دریم تاسو کې چې ذوالقرنین څوک دا حالات را ته بیان کړ نو د یو سوال تاسو جواب به تاسو نه درکې او دا دو سوالونه د دې جواب بدل کړي روح په باره کې به تاسو ته چې په دې باندې الله پیږي زه په نه پیږم او اصحاب کهف په باره کې او ذوالقرنین په باره کې به تاسو خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وحی نازل کړه او الله جل شانه د روح په سوال باندې نبی علیہ السلام ته آیات نازل دا روح منګو تاسو ته عام طور سا و یوسا علما پدې کې اگر چې اقوال ذکر کړي چې دا روح او دا نفس آیا دا د یو بل نه جدا جدا دي یا یو دي اگر چې علما فرمایي نفس دا راغب د اخلاق رزیلو دي او روح دا راغب د اخلاق حمیدو دي روح د دې میلان نیکو کارونو ته او نفس د دې میلان بدو کارونو ته کی نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې نبی عليه السلام ته د مشرکانو د مکی دا سوال یو جواب وخود او بیا الله جل شانه
خپل کمال شفقت ذکر کئی. پیغمبر علیہ السلام تا باندې مون قرآن نازلو کدا تا د پاره مون نه نازلو نو ته به د ځان د پاره څوک مددگار پیدا نکي. بیا د قرآن کریم اعجاز او صداقت ذکر کیږي چې تمام مخلوقات راجم شي او د قرآن په شان کتاب جوړ بنکړي شي. انسانان او پیریان که تمام راجم شي خودی د قرآن کریم مقابله نشي کولی. بیا په دې قرآن کې الله فرمایي موږ مثالونه به طور عبرت ذکر کوو د دینه انکار کافران کوي. او بیا کافران د نبی علیہ السلام نه فرمایشي معجزې غواړي. یو دا چې موږ ته چینی جاری که په دې مکه کې اوبه نشته یا ستا د پاره دی یو باغ وي چې د هغې په منځ کې یو نهر ښایسته بیږي یا په موږ باندې اسمان نه یو ټوټه راوغورځوه یا الله موږ ته براه راست راوله یا موږ ته فرشتي وښایه یا ستا د پاره د سرو زرو یو کوري یا موږ ته ووینو چې ته اسمان ته خیږي خو بیا صرف په اسمان ته ختو باندې موږ په تا ایمان نه راوړو. د اسمان ته به ته وخیږي موږ به تا ته ګورو ته به د اسمان نه راکوز چې ځان سره به کتاب راوړي او موږ به اولولو بیا به موږ په تا ایمان راوړو. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا کار دا زمانه دي زبنده مو د بنده کار دانه دا څنګه چې تاسو مطالبه کوي. نو فرمایي ويسألونك عن الروح او دې تپوس کې ستانه پیغمبر علیہ السلام د روح په باره کې قلت فرمایا الروح من امری روح دما د حکم من امر ربي د حکم د رب زمانه دي الله پاک ته معلوم دي ما ته معلوم نه دي. وما اوتیتم من العلم الا قليلا او ندی درکنی شی تاسو ته پوهه مگر کما ولئن شئنا لنذهبن بالذي وحينا اليك او کچره مون غواړو مون بخامخا ختم کا وای چې مونږه وای کو تا تا ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بیا وته نمومي د خپل ځان د پاره زمون په خلاف هیڅوک مددگار الا رحمتا من ربك مگر دا وحی چې نازل من پتا باندې دا زمون شفقت او رحمت دی پتا باندې. ان فضله كان عليك كبيرا بشك فضل د الله پتا باندې لوی دی. قلت فرمایل ان اجتماعت الانس والجن کچر جمش انسانان او پیریان علی ان یاتوا بمثل هذا القران پدی باندې چې راتګو کی پشان د قران لا یاتون بمثله دی اسکن شروړي د قران کریم مثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر چې شی بعضی د بعضی مددگار. ولقد صرفنا في هذا القران فتقسم بیان کړی دی په قران کریم کې من کل مثل قسم مثالنا فابا اکثر الناس الا كفورا پس انکار کړي سر د خلکو مگر د ناشکرۍ نه دی کړي. وقالوا ويدا كافران لن نؤمن لك هيس كلام استاد تصديق نكو حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا تردی کی جاری کی زمون د پاره پزمکه باندې پزمکه د مکی باندې چینی او تكون لك جنة من نخيل وعنب یستاد پارشی باغونه د کجرو د انګورو فتفجر الانهار خلالها تفجیرا پس تجاری کی نهرونه په درمیان کی پجاری کول سره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا یا ترا غرزه ټوټه د اسمان نه لګ څنګه چې تا ګمان کړي په مونږ باندې پر غرزولو د ټوټه او تاتي بالله والملائکه قبيلا یا تمن تراول الله پاک او فرشتي برای راس مخامخ او يكون لك بيت من زخرف يا شستاد پار یو محل د سروزرو او ترقى في السماء تقيد اسمان تا ولن نؤمن لرقيك واسكر مستاد تصديق نکو صرف په خطل استا باندې حتى تنزل علينا كتابا نقرأ تردي چې تمن تروليو کتاب چې منګې لولو قل سبحان ربي كنت الا بشر الرسول تو فرمای پاکي زما رب د پاره ځنه یم مگر یو انسان یم پیغمبر وما من الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى فمخکې رکوع کې د دې مشرکان او کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمایشي معجزې ذکر شي
اوس په دې رکوع کې د دغه فرمایشي معجزو مطالبو جواب الله پاک ذکر کوي چې د ایمان نه وروړي دی وی مونږ ته چې الله پاک پیغمبر را لېږلو فرشته به را لېږلی وو یو مطالبه دوی دا کوي نو دوی ته ووایه چې الله پاک د دې معجزو اختیارمند دی او تاسو د فرمایشي معجزې د فرشتو ته راتلو خبره کوي نو فرشتي به ال راتلي چې په ځمکه باندې هم فرشتي وي تاسو انسانان یې نو فرشتي به تاسو ته څنګه راشي بلکې تاسو زما د نبوت تصدیق نه کوئ نو الله پاک زما د نبوت تصدیق کی پیغمبر علیہ السلام چې ته نبی په دې باندې زما په نبوت باندې اثر نه پروزي چې تاسو نه منئ او بیا د کافرانو حشر په قیامت کې الله ذکر کوي چې دې بمنګلاندو کانو ګمګیان راجم کو جهنم ته راکاږي او بیا سبب د رسوایی د کافرانو چې دی به وی چې منګ مړ شو خوري ریزه ریزه شو بیا به موږ را پورته کیږو الله پاک دې ته دې شوبه جواب ورکړي او الله قادر دی په هر څه باندې او بل کافرانو مشرکان ته چې تاسو دومره بخیلان یې ک الله پاک تاسو له صدر کړی وي نو تاسو به هیڅ سیزم نه خرج کړی نو فرمای وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى او ندی من کړي خلق لرا د دې خبر نجر ایمان وروړي اذ جاءهم الهدى چې کله دې ته هدایت راش الا قال وعث الله بشر رسولا مگر دا چې دی الله پاک آیا لګل دې مونږ ته انسان پیغمبر قلت فرمای لو کان فی الارض ملائکۃ کچروی پزمک کی فرشتي یمشون چې ګرځېدي فی الارض او یمشون چې ګرځېدي مطمئنین اطمینان کو لنزلنا علی من السماء ملکا رسولا من بدی فرشتو ته اسمان نه فرشتہ پیغمبر را لګل خو پزمک فرشتي نشته انسانان دي پیغمبر انسان دي قلت فرمای کفا بالله شهیدا بیني وبینکم کافی الله پاک وا په ما بین زمو استاد انه كان بعبادي خبيرا بصيرا بشک الله پاک دی خپل بندگانو باندې خبردار او لتم کې ذات ومن يهد الله فهو المهتد او رسول چې الله پاک بدله تو کې الله پیدا باندې ومن يضل سو کې چې الله پاک گمراه کی فلن تجد له مولیا من دون تبن امید غیر پر دوستان سوا د الله او نصر يوم القيامه على وجوههم راجم کو دی پر قیامت په مخونو خپل باندې عميا الاندو وبكمن او گنگیان وسمن او کانو دا کافران بلاندو کانو گنگیان وی ماوام جهنم ټکانا د دوی به جهنم کله ما خبدنام سایرا کله چې خبت چې یخشي دا اور زید نام سایرم به زیات کو اولم لمبي وذالک الزام دا بدر دوی د پاره نه بشک دوی چې کفرو بیا آیاتنا دی کفر کوي د پایاتونو باندې وقالوا بيو اذا كنا اذا ورفاتنا كاشي ايت شو منغا ازوام ادكي ورفاتنا ورزا انا لمبعوثون خلقا جديدا اي من بیا پور تکور شو پنه پیدای سرا اور بیا دین نقول ان الله الذي بشك الله پاک غزاد خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان او زمکه قادر علی ان یخلق مثلهم دا قادر د الله پاک چې پیدا کی استاس په شان نور خلق بجال مجر الله رفیع مقرر کی دا پاغه په لونه نیټه چې شک نشتا فابى الظالمون الا كفور فسنكارو که ظالمان مگر د ناشکر نه قلت فرمایله انتم تملكون خزائن رحمت ربي کچرتا سمالکان خزانو د رحمت زما درب اذن پدا وخت لم سکتم خشیت الانفاق تاسو بن کړو دا خزانه خشیت الانفاق د یری د ختمېدو د دې مالو د خزانونه وکان الانسان قطر د انسان بخیل تبان ولقد اتینا موسی 9 آیات بینات فمخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات رسالت بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات رسالت ذکر کی
واقعا د موسی علیه السلام د معجزاتو او د فرعون د انکار ذکر کیږي چې مخکې بیا ذکر شوی ده. د فرعون ګستاخیم ذکر کیږي. فرعون د موسی علیه السلام ته وی چې ته د معجزاتو دا خبره کې زما خیال دا چې پتا جادو شوی. موسی علیه السلام وته نه په ما جادو نشي، زما خیال دا چې تا د هلاکت فیصله شوی. فرعون د خپل خلکو له تسلی ورکوي دا موسی علیه السلام تاسو په دې کلی باندې قبضه کوي. الله جل شانه اراده خپل فرمایي زموږ خیال دار چې دا فرعونیان هلاک شي. بیا د قران کریم صداقت ذکر کوي چې دا قران موږ په حق نازل کړی دی. د پیغمبر علیه السلام ذمہ داری ذکر کوي چې ته بشیر او نذیر نیکانو ته د جنت خوش خبرې ورکړي او بدان د جهنم نه یاري. بل الله جل شانه د ایمان په بارک اختیار ذکر کوي. ایمان وروړي کنه وروړي، ایمان وروړل نه وروړل ستاسو اختیاري عمل دی. او بیا د اهل علم صفت ذکر کیږي چې هغه تکلا قران کریم ولستل شي دی الله پاک ته سجده کوي، الله پاک ته جاړي او په قران نازلېدو سره د دې عاجزي نور هم زیات شي. بلې مشرکانو په نبی علیہ السلام اعتراض وکړو چې کله پیغمبر علیہ السلام نوم د الله اخلي او کله د رحمان اخلي نو دا خو دې شرک، نعوذ بالله. الله پاک فرمایي دا ټول زمانونه دي چې په کوم نوم باندې رابلې که رحمان وایي که الله وایي. او بیا د مانځه په باره کې د دعا په باره کې الله پاک طریقه د دعا کوي چې دعا تاسو غواړئ نو مډېر چغې وخی او مډېر پټ وایي، داسې وایي چې الله پاک سره تاسو خبر راز او نیاز خبرې وکړي. او د صورت په اخره کې بیا د نبی علیہ السلام فریضه ذکر کیږي چې د خلکو ته د الله د پاره هیڅ قسم شریک او بچی نشته. نو فرمایي ولقد آتینا فتاقی سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته 9 آیات بینات معجزات کارا فاسأل بنی اسرائیل پس تاسو کې د بنی اسرائیل ته او کله چې راغی دوی ته قال له فرعون او د فرعون انی لا ظنک یا موسی مسحورا بشک د ما خیال پتا باندې موسی علیہ السلام چې پتا جادو شوی قال وی موسی علیہ السلام لقد علمت تا فتاقی سره ما تا ما انزل اولئک نازل کړه معجزې الا رب السماوات والارض بصائر مگر رب د اسمانو د ازمکو بصائر چې دا عبرت دي د خلکو د پاره د معجزات او نصيحت دي او دا زما د صدق دلیل او انی لا تنک یا فرعون مذبورا بشک ز خیال کو پتا فرعون چې تارا کېدل کو خلکو کې فاراد ان يستفزهم پس الله پاک اراده وکړه فاراد ان يستفزهم پس اراده وکړه فرعون دا چې وباسي د خلکو لرا من الارض دزمکنا فاغرقنا پس منګ دي تباک غرق مکو ومن معه جميع د سره ټول ملګری. د فرعون اراده دا و چې موسی علیه السلام د خپل کلی نه وباسي. الله جل شان اراده وکړه چې دی غرق کی وقلنا من بعد پس هلاکت د فرعون لبني اسرائیل ته اسكن الارض تاسو سیږي په دې ځمکه د مصر باندې فیضا جاء وعد الله خطر کله چې راشي وعده د اخرت وعده بل اجنا بكم لفي فمن براول تاسو ټول بالحق انزلنا وبالحق باندې نازل کړي قران کریم او بالحق نزل حق باندې نازل لدا فمرسلنا الله مبشرا ونذيرا تمنى لي پیغمبر السلام مگر زید ورکونکي مؤمنانو ته ير ورکونکي کافرانو لرا وقران او دا قران کریم فرقناه لتقرأ على الناس من بیان کړي دا د پاره دي فرقناه لتقرأ على الناس او دا قران کریم فرقنا من لګ نازل کړي دي لتقرأوا على الناس د پاره دي چې تخلق باندې دا اولل اعلی مفسد پارام باندې ونزلنا تنزيلا من نازل کړي دي په لګ
قلتو فرمای آمنو بی تاسو ایمان نوڑی پا دی قرآن اولا تؤمنو یا ایمان نروڑ ان الذین اوتوا العلم من قبل بشکا کسان چاہیتا علم ورکر چو استاسو نوڑان دی ذات لالیم ورکر چو رسول پاقی ودا قرآن یخرون للذقان سجدا دی غرزی کے اللہ پاک تا للاسقان پسنو باندی سجدن دا سجدی پا حالت فیقولون دیوائی سبحان ربکا ربنا فاکی زمان رب فاکی زمان رب دپا انکان وعد ربنا لمفعول یقنا وعد رب زمان خام خاکر شویدا ويخرون للذقان دی غرزی کی پخپلو زنبان یبکونا او دی جاری ویزیدون خشوعا او پا قرآن کریم نازل دو سرد دی عجزی نورم جادشی قلتو فرمائی ادعو اللہ تا اللہ پاک تا آواز کی پنم دا اللہ سر او ادعو الرحمانی اللہ پاک تا آواز کی پر رحمان لفظ سر ایم ما تدعو پر کمیو چتا سا آواز کی پر الاسم والحسن دا طول دا اللہ خیستن مندی ولا تجهر بالصلاة کو تجار مکو پخپل دعا سر یا پاکرات سر ولا تخافت بیام پیت پتوال صرف کوا وبتغی فیما وبتغی بین ذالک سبیل طولتو دی پمند کی اعتدال میان روی لارا وقلت فرمي الحمد لله الذي طول صفتنا خاص دا الله پاک غزاد دا پاردی لم يتخذ ولدا چلدین والاولاد ولم يكن له شريك في الملك ونشترى ربا اسوک شریک فبات چاہے کی ولم يكن له ولي من الذل او نشترى دا الله پاک دا پارا ولی سوک دوست من الذل دا کمزوری پا وقت کی چیز اللہ پاک کمزوری شو غصر مرگیتیو کہ اللہ پاک تا ضرورت نشتا وکبر تکبیر بیان و لوی بیان دا اللہ پاک پا لوی سارا